بسم الله الرحمن الرحیم. زما کلے زما پہچان کې زه تاسو ته په خیر راغلی ویم. نن چې موږ سره په دې پروګرام کې کم مېلمانه موږ سره موجود دي هغه د سوکنو د خاورې فخر دی، د سوکنو د خاورې پہچان دی. د یو ډیر معززې فیملی نه تعلق ساتي. دواړه لونه په یو ډیر اعلی عہده باندې موجود دي. یو ورور د جناب عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان پرسنل سیکرٹری دی او بل ورور د جہانگیر ترین چې د تحریک انصاف رہنما دی د هغوی پرسنل سیکرٹری دی. هغوی سره به د هغوی د ژوند په هکله خبرې اترې کوو. اولو لومبی به مونږ ملاقات کوو د انعام شاہ بھائی سره، کم چې د پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان پرسنل سیکرٹری دی. انعام شاہ بھائی دا راته وایي چې کله تاسو په پرائم منسٹر هاوس کې یئ نو ستاسو په ذهن کې د سوکنو د بهترۍ لپاره څه سوچ راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ د پلیټ فارم ته راوستو او مونږ نه انټرویو واغېسته. سوکنو مونږ دپاره ډېر د عزت او تاسو ته پته ده چې ډېر سوکنو ډېر غټ غټ نومونه پیدا کړي دي، غټ غټ دغې پیدا کړي دي. او چې کلم هر ځای کې لکه پرایم منسټر هاوس کې چې زه ناست یم او ما ته مایند کې چې څه خبره هم راشي در کې نو زما اټومیټکلی ذهن کې دا راشي چې یار دا کار د سوکنو دپاره وکړم. هر یو کار هغه کې لازمي نه ده چې بی غټ کاري که وړوکی نه وړوکی کاري هغه هم زما کوشش دا وي چې یاره زه د سوکنو دپاره سوکنو د تېنه مستفید شي، زما دا الکان، زما ینګ جنریشن، زما خویندې، زما میندې چې هغه د تېنه مستفید شي. نو هغې دپاره چې زما چرته چې زما وس رسي او زما دغه کېږي نو زما کوشش وي چې زه دغه کار ول وکړم. سر دا راته ووایي تاسو بنیګاله کې د عمران خان سره موجود یئ. تاسو عمران خان په حیثیت انسان څنګه هغه دغه کوئ، ډسکرایب کوئ هغه شخصیت؟ عمران خان ډېر یو لکه تاسو چې څنګه ویلې چې یاره زه ورسره بنیګاله کېیم نو ما نه زیات ښه هغه څوک هم نشته کولی. نو هغه ډېر یو داسې ورته وایي چې یاره که نه دی ویل پکار خو فرشته ټایپ انسان دی. هغې کې دا دغه دی چې یار لکه ځمکې سره ځمکه ده. کله هم تاسو هغه کې غرور ونه ګورئ، کله هم دغه ورته کې ونه ګورئ چې یاره لکه په څه چیز باندې پراؤډ فیل کوي یا دغه کوي. هغه دې څیز نه بالکل دغه دی، ځکه هغې وجه ده چې هغه هر څه لیدلی دي. هغه چې کوم لایف تیر کړی دی، هغه چې کوم دغه تیر کړی دی، هغه دا شیزونه هغه ته میټر کوي نه. نو دا ورته چې هغه یار ډېر زیات یو مخلص او ډېر زیات او مسلمان به حیثیت مسلمان ډېر زبردست مسلمان هم دی. لکه تاسو هغه سره د دنیا د اسلام په باره کې چې کم دغه کولی شي هغه تاسو له جواب درکوي او دغه کوي. نو هر یو ګون هغه یې کې دی تاسو ویلی شي چې زبردست هغه دی. سره عمران شاه بھائی دی چې کم د جهانگیر ترین پرسنل سیکرټري دی هغوی سره هم یو څو خبرې اترې کوو او موږ سره نور ملګري نه کې ناست دي هغوی نه هم بیا موږ د دوی په هکله څه تپوسونه کوو. خو لومبی عمران شاه بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تاسو راته دا ووایئ چې تاسو د جهانگیر ترین سره پرسنل سیکرټري د سوکنو دپاره یو د اعزاز خبره ده، د یو د فخر خبره ده چې په دومره دواړو ماشاءالله په ښه عهدو باندې د سوکنو هلته کې سوکنو نمایندګي کوي. تاسو د حیثیت سوکنیوال څه فخر محسوس کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو کې مخکې ستاسو د چمکني ټي وي شکریا ادا کوم. تاسو زه دا ویډیوګانې او ستاسو چې کوم اویرنس خلکو له ورکوي لګیا یي اسپیشلی د سوکنو عوام له مخکې ټولو کې مخکې خو ستاسو مشکور یم چې تاسو موږ له دا موقع راکړه چې موږ ستاسو په دې پلیټ فارم باندې راشو کینو تاسو سره خبرې وکړو د خپل زړه حال تاسو سره بیان کړو چې موږ سوکنو دپاره څه سوچ کوو. ټولو کې مخکې خو دې تاسو دا وایم چې موږ په سوکنو کې پیدا شوي یو او ځکه چې والد صاحب مې په ایرفورس کې نو ټول عمر موږ بار تیر کړی دی. خو په کومه خاوره چې انسان پیدا شي مکه خاوره کې به ښخیږي. دا خبره زموږ په ذهن کې ده او موږ ته پته ده چې موږ ډېر هم لرې لاړ شو که بهر ملک ته هم لاړ شو نو اخره کې به موږ سوکنو له راځو او خلک به موږ هم دلته ښخیه. نو زموږ پہچان زموږ اولین ترجیح هلته کې په ناسته کې هم دا سوکنو یم چې چېرته کې په میټینګس کې ناست یو او چې څه د فلاح و بهبود یا څه د ډیولپمنټ پروجیکټ څه خبره وشي نو ټولو کې مخکې په ذهن کې راځي چې یاره په دې پروجیکټ کې موږ پېښور کې په خپل سوکنو کې څه کولی شوه، سوکنو دپاره موږ څه کولی شوه. بیا موږ
خوش قسمتۍ دا دی چې په سوکنو کې زمونږ چې کوم ینګ جنریشن دی لکه هغه ماشاءالله ډېر په ښه ځایانو کې تعلیم یافته خلک راوچت شول سوکنو نه مخکې هم اوس هم او انشاءالله تعالی را روان به هم تاسو ګورئ چې سوکنو نه به ډېر ښه ښه نومونه وځي او ډېر ښه ښه ځایانو کې ناست دي او مخکې به هم راځي بیا مونږ ته چې کوم غټ سپورټ په سوکنو کې میلو شو زه تاسو ته صفه خبر وکړم چې مونږ ته د سوکنو د مشکلات یا چې څه هرډلز دي د هغې تر هغې پورې پته نه لګي چې تر څو پورې تاسو ته څوک ونه وایي نو مونږ سره داسې یو دوه ستارې دي چې هغوی مونږ ته پل پل خبره رسوي چې عمران شاه به انعام شاه به ستاسو په دې کې مونږ ته هیلپ پکار دی یو زه شکریا ادا کوم د ملک شهاب خان او یو زمونږ ناظم صاحب چې دی مونږ ته هر یو مسله وایي چې بھئی دا مسله سوکنو دپاره د دې کې تاسو مونږ له څه کولی شئ نو مونږ همیشه سوکنو دپاره تابعدار یو انشاءالله تعالی چې څه مونږ نه کېږي خامخا به کوو زمونږ مشران د دې ځي دي د هغوی مشران د دې ځي وو زمونږ کشران به دې ځي کې انشاءالله تعالی تاسو به ګورئ چې دا سوکنو زمونږ نه زمونږ د وینو نه سوکنو نوم څوک نشي ویستی انشاءالله تعالی سر دا راته ووایي چې نن د نادر آفس افتتاح شوه ماشاءالله دا هم ستاسو کریډټ کېږي بجلو کار روان دی دا هم ستاسو د کریډټ دی لوبو میدان دی هغه هم ستاسو کریډټ کې دی تاسو داسې څه نور داسې منصوبې چې هغه تاسو سوکنو لپاره کول غواړئ ګورئ چې تاسو ته ټولو کې مخکې خبرو کوم دا صرف د سوکنو خبر نه ده د یو ملک چې کوم بیسک چې کوم مسلې که نه چې کوم نه ملک د ترقي دارومدار هغې باندې هغه ټولو کې مخکې دي صحت تعلیم نه پس بیا نور دا روډونه موډونه دا کارونه راځي نو مونږ ته چې څنګه ناظم صاحب دی مونږ ته ویلي چې زمونږ دلته کې د کالج مسله ده زمونږ چې کوم جنکۍ دي زمونږ خویندې دي میندې دي هغوی خپل جنکۍ ماشومان سکول ته لېږي 12مه پورې خو هغه کالج او سکول شته خو هغې نه مخکې بیا والدین سوچ کوي بعض غریبان یې دومره ورسره خرڅني تاسو ته پته ده کلی دی چې مونږ به د خپلې ماشومانې آیا ښار ته ولیږو سبق دپاره یا ونه لیږو د هغې د وجې نه د هغې سبق هلته کې رکو شي نو ټولو کې مخکې خو زمونږ پریورټي دا ده او مونږ لګیا یو مونږ پې کار هم شروع کړی دی ناظم صاحب ته هم پته ده شهاب بھائی ته هم پته ده ټولو ته پته انشاءالله تعالی یو خو زمونږ کوشش دی چې مونږ ډګري کالج جنکو دپاره دلته کې راولو بیا دویم مونږ ته ناظم صاحب ویلي چې دلته کې زمونږ د هیلت دپاره مونږ ته ډېر مشکلات دي نو مونږ آلریډي په دې باندې کار شروع کړی دی زمونږ منسټر دی ډاکټر هشام صاحب زمونږ رور دی زمونږ بھائی دی هغه سره مونږ خبره کړې ده انشاءالله تعالی پر روان دی کال ډي بي کې به مونږ سره RHC ورته وي انشاءالله تعالی هغه هم تاسو ته دلته کې اویلیبل انشاءالله تعالی 24 غنټې هغې کې ډاکټر نرسه وارډ هر یو شی به انشاءالله تعالی موجود وي انشاءالله تعالی سر دا ځمکه چې دا د ډېرو مشهورو شخصیات په دې تېر شوي دي په ټولو کې حضرت محمد رحمت الله علیه دی تاسو علی رسول هم یې تاسو داسې پیغام دی قوم ته ورکول غواړئ زموږ د دې سوکنو بچو ته پلیز زه چې ما تاسو ته مخکې ویل چې زموږ سوکنو ډېر غټ غټ نومونه پیدا کړي دي اوس هم ناست دي په ډېر ښه ځایانو کې زما بس سوکنو چې څومره یو چمکني نوم دی زما دی نه بس صرف یو ورکوټی غوندې چې هر څه کوئ د کلي د ښېګړې دپاره کوئ هغه کار کوئ چې زیاتو خلکو ته په یو مشترکه دغه باندې فایده رسي او د سوکنو د بهترۍ دپاره چې څومره تاسو کولی شئ هغه جدوجهد کوئ ځکه په اخره کې عمده سوکنو زموږ پهچان دی او همدې سوکنو ته به راځو انشاءالله تعالی او همدې ځای نه به موږ مشهور یو چې بی دا د سوکنو وه موږ سره د عمران شاه او انعام شاه بھائی والد صاحب سید صاحب شاه صاحب چې د سوکنو ډېر معزز فلمونه تعلق ساتي هغوی موجود دي د دې بچو د ژوند او د دې د باره کې به مونږ د هغوی والد صاحب سره هم خبرې کوو السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام ورحمت الله چمکني ټي وي باندې تاسو ته په خیر راغلی ویو سر تاسو ته د دې خپل بچو باره کې تاسو ویل غواړئ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد زما بچی چې کوم دی بچی ما تھرو آؤٹ چې کوم دی مسافري تېره کړې ده او په ایر فورس کې ما 42 سال نوکري وکړه او په دې ټول زندګۍ کې په دې مسافرتیا کې ما بچو ته یو نصیحت کړی دی چې بچی کوشش کوئ چې زیرو تاسو نه آزار نشي که انسان دی که حیوان دی که ارته تاسو د انسانیت قدر کوئ ملک شهاب او احسان الله د دوی شکریا ادا کوم چې دوی زما بچو کې اویرنس پیدا کو او خپل چې کوم ویکنس پوینټس اباؤٹ د چمکني هغه ته شو کول وی خول ورته چې بھئی دا کار چې کوم دی اټ از نیسسری ټو ډو فار د چمکني نو هغه چې کوم دی هغه ورته خولی دي او هغه ورته دا کړی دی هایلایټ کړی دي
او ان شاء الله نورم چې څومره وته دوی هایلایټ کوي زما بچیو په هغه باندې عمل کوي او هغه به سر ته رسي ان شاء الله. د دې بچو د کامیابی راز سره جی تاسو د بچو د کامیابی جی ما چې کله دعا کړې ده نو الله تعالی لمن دا دعا کړې ده چې یا الله تعالی زما بچی نیک عمل کوي او کامیاب کی او د دنیا آخرت دواړه خوشالیانه چې کوم دې ماته اوخي نو الحمدلله هغه د بچو په شکل کې ماته الله تعالی اوخولي او زه د الله تعالی ډیر زیات شکر گزار یم چې د هغې سیله مال الله تعالی د نیک اولاد په حیثیت کې راکړه او زه چې کوم دی یو ځل بیا شکریا ادا کوم د ملک صاحب او د احسان الله ملک چې هغه د خپل ډیرې تر وګستو او تاسو لم چې کوم دی ټایم درکو مونږ لم ټایم راکو چې تاسو سره د دې خبرې وکړو او د خپل کلی متعلق چې کوم دی دا شیر کو خپل خاطر. تاسو د بدن کې د سوکنو وینه ده تاسو سوکنیوالي د سوکنو بچو ته تاسو پیغام ورکول غواړئ؟ جی زه د سوکنو بچو ته دایم چې بچیا خپل مهنت وکړي خپل تعلیم وکړي خپل ځان پیژني لکه څنګه چې زما بچی نن د کلی د پاره داسې کوشش کیدا کوي تاسو په ځان کې دومره دغه لیاقت پیدا کړئ چې سبا له تاسو چې څنګه په دې ځای کې ودرېږئ او د خپل کلی نوم روښانه کړئ. نن چې مونږ دلته کې تاسو سره په چمکني ټي وي سکرین باندې موجود یو د دې ټول کریډټ زموږ د اجي صاحب ته چې دا پروګرام د ارینج کړی دی او مونږ یې راغوستي یو انعام شاه باندې د اجرا کې دلته کې موجود دی مونږ هم راغیو. اجي صاحب تاسو د دې انعام شاه او عمران شاه باندې باره کې څه تاثرات لري؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقینا نن مونږ د پاره د خوشحالی مقام دی د خوشحالی رز ده به حیثیت انسانان چې زه ګورم کنه نو زه اول د دوی والد صاحب ته ګورم زه د هغې زندګۍ هغه کردار ته ګورم چې هغوی په څومره ښایسته طریقې باندې دا زندګي تېره کړې ده او زه دا یقین لرم چې دا الله تعالی د هغه د نیکو عملو هغه تحفه مونږ ټولو سوکنو له په دې شکل کې راکړې یوازې هغه له نه مونږ ټولو سوکنو دپاره دا ډېره د فخر مقام دی چې الحمدلله ما مخکې مو وی چې مونږ په دې فخر محسوسو که نن زه بنیګاله ته ځم نو زما د کلي هر یو ماشوم هلته اکسس لري هر یو ځوان اکسس لري هر یو مشر اکسس لري په وجه د څه په وجه د سید انعام شاه د اخلاقو د کردارو خلک چې دې پوسټونو ته ورسي هغه سترګې بدلي کی خو د دې والد صاحب تاسو وګورئ انعام شاه به خدا ووی چې یاره زه د عمران په باره کې ویم چې فرشته صفت انسان دی خو زه به دا یقین سره ویم چې زما ټول کلی به دا وی چې صاحب شاه باچا صاحب یو فرشته صفت انسان دی دې کې څه شک نشته او دا زمونږ یقین دی چې دا هغه تحفې دي چې الله تعالی زمونږ ټول کلي له د هغوی د نیک عمله بدله راکړې ده نن مونږ په کلاو سترګو په اسکو سترګو په فخر باندې یقین وکړئ زما خو په پنجاب کې خپلې ځمکې دي خو زه چې پنجاب کې خپلې ځمکې ته لاړ شم نو د دې دواړو د لاسه زما دا ډېر ډېر لوی وي زما یو کار هلته هم نه پاتې کېږي که هلته د بل چا کار هم وي نو زه باچا صاحب ته وویم نو زمونږ هلته هم سترګې اوچتې شي نو زه به حیثیت د دوی د انسانیت او د سړیتوب خو په دوی باندې ختمه ده الحمدلله زه د دوی هغه تعریف کولی نشم دا ډېر زیات په دغه کې راځي خو زما د کلي خلک هم په دې ګواه دي چې الحمدلله نه دی کې غرور شته نه دی کې تکبر شته نه دی خپل تره زامن شته ماما زامن شته ټول د دې خبرې قایل دي او ګواه دي خو کریډټ ګوز ټو سید صاحب شاه باچا صاحب. ناظم صاحب تاسو د عمران شاه او انعام شاه باندې په حق کې څه غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني او تاسو مخې ته دا ګلونه ناستي مونږ به د دې کم تعریف کوو کم رغبه کوو خدای مونږ له دغه دوانه ځوانان یو د تحفې په تور یو د انعام په تور باندې د سوکنو لور کړی دي یوازې زمانہ د ټول سوکنو فخر دی په دې باندې مونږ ټول سوکنیوال فخر کولی شو زموږ مشران تیر شول سیاسي مشران هم تیر شوي نور هم تیر شوي دي خو دی چې کوم د سوکنو دپاره درد لري په زړه کې نو هغه مونږ ته ښکاري دی چې مونږ دی سره ناس پاس یو کتل هم دي چې منسټران د دی څنګه خبره مني څنګه دی ته غوږ ږدي دی بل څه خبره نه کوي ذاتي خبره دی چېرته نه راکړې بس د کلي او د کلي چې چېرته هم خبره کړې د کلي باره کې کړې ده خو زمونږ مشر باچا صاحب د دی والد صاحب دوی ته داسې تربیت ورکړی دی او د دوی داسې هغې کړی چې هغوی
د سوکنو یو بچی چې مولا ورشي نو دومره قدر کوي چې د هغه نه ځان روکشي چې بیا د ماله دومره قدر دی څنګه راکوي. نو دی چاته هم د سوکنو یو بچي ته دی سپک نه دي ګتلي. ښه په هر یو میدان کې دوی مونږ سره دي. زمونږ ایم این ایز ایم پی ایس په خپل ځای د هغوی هغه قدر او هغه دی، خو ولې چې دا په ذات خود د سوکنو دي نو د سوکنو درد چې څومره دی محسوسولی شي نو هغه بل څوک نشي محسوسولی شي. زه د انعام شاه بای، د عمران شاه بای، احسان الله صاحب، ملک شهاب ډیر شکرګزار یم. د هغوی شکریه ادا کوم چې هغوی دا محفل سجو کو مونږ یې راغوستو د چمکني په ټي وي په وساطت سره د عمران شاه بای او د انعام شاه بای خبرې تاسو سره وشوې. زه د هغوی ډیر شکریه ادا کوم. انشاءالله د په دې چمکني ټي وي سکرین باندې به یو ځل بیا د یو نوي مېلمه سره ملاویږو. تر هغې دمه پورې تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.